د قربانۍ متعلق یو څو خبرې درته کوم. صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه ما هذه الاضواحی یا رسول الله، د خدای رسول دا قرباني څه شی دی؟ دا موږ چې قربانۍ کوو د دې څه مقصد دی؟ دا ولې کوو؟ دا په یو ورځ دونه څاروي لال کو او دا خو که نمبر په نمبر وي نو ښه به وه. دا ولې کوو؟ وی سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. هغه خو زوی یې لالو، خو الله ورباندې احسان وکړو وفدیناه بذبح عظیم، خدای د زوی په برکت په ځای وله ګډ راوسته، هغه ګډ یې حلال کړ. نو دا د هغه طریقه ده. وی د مونږ پکې څه دي د الله رسول طریقه خو د هغه شوه، مونږ له پکې څه دي؟ وی تاسو له په هر ویښته باندې اجر دی، د دې څاروي په هر ویښته اجر، او د دې ګډ د هرې وړۍ په یو تار باندې به تاسو له خدای پاک اجر درکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قربانۍ وینه لا په ځمکه نی پرېوتې چې د خدای په دربار کې قبولوي. بهتر عمل په دغه لسو شپو کې د قربانۍ نه بل نشته دی. نو چې کوم مسلمان مالداري صاحب نصابي نو هغه باندې قرباني واجبه ده. 52 تولې چاندي د هغې قیمت، 52 تولې چاندي د هغې قیمت، تقریبا 52 تولې چاندي د هغې قیمت. او که یو ښځې سره سره زر وي نو هله به پرې قرباني واجبېږي چې 19 تولو ته ورسېږي، او که د 19 تولو نه کمې نو قرباني پرې نه واجبېږي. البته که یو ښځې سره نور مالي نغدې پیسې ورسره یا د ضرورت نه زیات سامان ورسره، یا یو ښځې چې هله په پیسې ورکړي په تجارت باندې، نو بیا که دې سره یو توله دوه وي نو د هغې قیمت ته مو لګوي او د هغه نغد مال قیمت ته مو لګوي. نو او دې ګوري که هغه نصاب ته ورسېدې نو قرباني به واجبه شو، که ونه رسېدې بیا پرې قرباني نه واجب. یو سړي نغد سره نغدې پیسې نشته خو کورونه یې دوه دي، یو کې دې اوسېږي او بل کور د ده د حاجت نه زیاتې دی. نو که هغه کور کې د حاجت نه زیاتې دی د هغې قیمت هم نصاب ته رسېږي نو قرباني پرې واجب کېږي. یو سړي ځمکه ده په هغه قرباني کېږي که نه نغدې ورسره نشته، نو که دومره یې ځمکه ده چې د بچو ادنا ګزاره پرې کېږي، پسپوره ډوډۍ پرې ګزاره کېږي نو بیا پرې قرباني واجبه ده. او که دومره ځمکه نه لږی چې د ده پکې ګزاره نه کېږي بیا پرې قرباني نشته. که ښځه ځان له مالداره ده به ځان له قرباني کوي، که سړی ځان له مالدار دی به ځان له قرباني کوي، او که د بچو یې ځان له پنګې دي او هر بچی ځان له مالدار دی نو هر یو به ځان له قرباني کوي. البته که کور کې ټول بچي او پلار شریک دي، پنګې یوه ده، دوه نه دي، درې نه دي، بچي راوړي او پلار له ورکوي، یا بچي راوړي او مشر ورور یې مشر کړی دی هغه له یې ورکوي. نو که ټول شریک دی او د هر چا ځان له مستقله پنګه نه ده د نورو بچو، نو بیا چې هغه چا څوک د پنګې مالک دی هغه قرباني کوي. قرباني به کېږي په چا باندې؟ په کوم څاروي باندې؟ نو زمونږ علاقه کې خو اوښان نشته، غویان دي، غوی او میخه چې د 2 کالو ته خو رسېږي نو قرباني پرې کولی. که د 2 کالو نه عمر کمي په قرباني نه کېږي. غاښ ته یې مه ګوره چې غاښ یې کړی دی او که غاښ یې نه دی کړی. بعضې څاروي وي عمر یې 2 کالې او غاښ یې نه کړ، او بعضې د 2 کالو نه مخکې هم ګورې کله غاښ کوي، نو عمر غاښ ته به نه ګورو، عمر ته یې وګوره چې عمر یې څونه دی. که هغه سړي تا ته ووایي چې څوک یې در باندې خرڅوي چې دا خو د 2 کالو دی، او تا ته پته ده چې دا سړي رښتونه دی، دروغجن نه دی، او په ښکاره پته یې هم لګي چې او واقعي د 2 معلومېږي، نو بیا ټیک د هغه قول له حجت دی، ګواه ته حجت نشته. او که هغه وي د 2 کالو دی او تا ته خو پته چې نروره زه خو هم د څاروو کار کوم، زه خو هم زمیندار یم، دا د ما ته دروغ وایي، دا د 2 کالو نه دی، او یا سړی فاسق فاجر یې خو ستا پرې ګومان دی چې دا دروغ وایي نو بیا پرې قرباني نه کوي. او ګډه چیلې وغیره چې د کالي نو قرباني پرې کوي. البته علماو لیکلي دي چې که ګډ لماور ګډ چې ورته وایي، که دې د 6 میاشتو مي خو چې دې غټې سورو بي او په شکل د کال ښکاري نو بیا خیر دی په هغه 6 میاشتې هم کېږي، خو په چیلې چې دي په 6 میاشتې دې نه کېږي، هغه چې کال ته عمر ورسېږي نو هله پرې قرباني کېږي. ګډ چیلي وغیره کې شرکت نه کېږي، یو کس به یې کوي، او په غوا او په میخه کې 7 کسو پورې کسان شریکېدی شي، د 7 نه زیات په نه شریکېږي. 6 هم شریکېدي شي خو بهتر ناتکې ده، 15 3 2 4 6 7 پورې شرکت پکې راتلی شي. البته بعضې خلک یو غلطي کوي، 6 کسان پردي شي او 2 رونه خپل منځ کې پیسې جمع کړي او په شریکه حصه ونیسي، نیمې یو کې نیمې بل رور کې او په شریکه حصه ونیسي، نو ګوره حصې تش شوې. ته خو ظاهر کې رنګ ورکړه چې مونږ یو کس ته یوه حصه ده، خو په حقیقت کې 2 رونه یو ځای شوي دي، څو ته جوړې شوې؟ اته د یو هم قرباني ونه شوه، خپله یې ونه شوه، نور یې ځان سره غرق کړله. بله خبره دا ده که چرته یو سړي مال حرام دی، مال حرام پېژنې چا نه غلا کړې ده، تا ته پته ده چې غلا کړې ده او په هغې قرباني نیسي، یا د قربانۍ څاروي چا نه را پټ کړی
یا بل یو شی پټ کړی او تا ته پته ده چې هغه د حرام او د پردي شی خرڅ کو او په هغې قرباني کېږي، دا قرباني نه صحیح کېږي، بلکل نه صحیح کېږي. او که دا یې چا سره عیسه ونیوه نور یې غرق کړلو، او که داسې نی پیسې یې مشتبه وي یا د چانهوالي نه وي، په بله طریقه حرامې پیسې وله راغلي وي، داسې یو ناجیز کاروبار کوي چې د هغې نه وله حرامې پیسې راغلي دي، کاروبار یې ناجیز دی. یا داسې یو عمل کوي چې هغه عمل یې د ګناه دی، د هغې نه وله پیسې راغلي دي، چانې جیب نه دی والي، چانې غلا نه ده کړې، کاروبار یا دیالي یا څه کار د حرامو کوي او په هغې یې پیسې را پیدا کړي دي، نو یاره که په دې پیسو قرباني کوي نو غاړه پې خلاصېږي. البته ګناهګار دی چې ولې ناروا پیسې په ناروا وګټي او ولې په ناروا قرباني کوي، په پاکو دې وکړي، خو یاره د دې سړي په دې غاړه خلاصېږي او د هغه مخکري چې حرام یې والي دي د هغه پې غاړه نه خلاصېږي. بله خبره ذهن کې دام واچوئ چې څاروی ښکلې څاروی، خشته مزېدار څاروی هلی، ټپ ټیپ او رنځور څاروی مالی، کم څاروی چې په سترګو ړوند دی قرباني پې نه کېږي، کم څاروی چې په یو سترګه ړوند دی قرباني پې نه کېږي، کم څاروی چې د یوې سترګې نیم نظر تلي په هغې قرباني نه کېږي، کم څاروی چې د نیمې پورې لکۍ پرې شوي یا د نیمې نه زیاته قرباني پې نه کېږي، او که د نیمې نه کمه پرې شوي قرباني پې کېږي، کم څاروی چې غاښونه یې وتي قرباني پې نه کېږي، یا دومره غاښونه یې وتي چې ګیا پې سمه نه شي خوړی قرباني پې نه کېږي، کم څاروی چې پیدایشي غوږونه یې ني پیدایشي، نو خیر دی په دغه څاروي باندې قرباني کېږي بوچې غوندې وي. خو که کم څاروي غوږونه پرې شوي دي، غوږ یې پرې شوی دی، د نیمې نه کم قرباني پې کېږي، خو که نیم یا د نیمې نه زیات پرې شوی دی نو بعضې علما وایي قرباني پې کېږي، بیا هم زمونږ مفتي صاحب لیکلي قرباني پې کېږي، او بعضې علما وایي نه کېږي پې. نو احتیاط دا دی چې مه کوه پې. که د کم څاروي پیدایشي ښکرې ني نو هغه باندې هم قرباني کېږي، او که ښکرې پیدایشي وي او د پاسه قوقل تې مات شوي دننه هغه سوکې پاتې بیا هم پې قرباني کېږي، او که نه ښکرې داسې مات شوي چې هغه دننه هغه مغزي سوکې مو سره ماتې وي، نو که نیم ښکر یا د نیمې نه زیات مات ته قرباني پې نه کېږي، او که د نیمې نه کم دی نو بیا پې قرباني کېږي. کم څاروي چې ټپ دی ټپ دومره ټپ دی چې د هغه نډي کې دننه مغز یې ختم شوی دی په دم قرباني نه کېږي. کم څاروي چې ګوډ دی داسې ګوډه چې دی پې د ذبح ځای ته نه شي تللی په د قرباني نه کېږي، او که داسې ګوډې چې د ذبح ځای ته په اسانه تلي شي په اسانه نو بیا پې قرباني کېږي. خو خشته څاروی بیا چې کله قرباني کوې د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده، په دویم هغې پسې او په درېیمې پورې هم کولی شي، او که د اختر درې ورځې تېرې شوې تا قرباني ونه کړله، درې ورځې لاړې تېرې شوې او دې نه کړله، نو بیا هم دې غاړه نه خلاصېږي، هغه پیسې به خیرات کې. او که څاروي د غشتې ورته جوړ نه شي هغه څاروي به د خدای په نوم حلالې او خیرات کې به ورسره توبه به مو باسې. دا قاعده شوه. خرونو بیا څاروي چې حلالې څه وخت به حلالې، نو چې کم ځای کې د اختر مونځ نه کېږي او د جمعې هم پکې نه کېږي نو هغې کې د پېشمني نه پس هم حلالولی شي. خو چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي لکه زمونږ تورنځی عمرځی عثمانځی شوې نو هغې کې به هله قرباني کوي چې د اختر مونځ وشي. خیر دی که ستا جومات کې نه شوي، خو په دې کلي کې که بل جومات کې د اختر مونځ وشو نو ته خپله قرباني کولی شي. او چې کله حلاله کې نو بهتره دا ده چې مخ به له قبلې ته که او پې وله وتړه، او چاړه به د څاروي مخکې نه تېری ښه. دا قانون او قاعده ده، یوازې د قربانۍ نه عامه قاعده ده. نبي علیه السلام فرمایي چې کله هم څاروی حلالې نو په پسه چاړه ګناه ده نه به حلالې، او د کم چاړه چې دار مات دی غاړه یې ماته ده په هغې به هم نه حلالې، ښه تېره چاړه باندې به حلالې، او د څاروي مخکې به یې نه تېری، او که بل څاروي ولاړ د هغه مخکې به هم نه تېری، ځان له به یې پټ ځای کې تېری، او زر به یې حلالې. او کوشش وکړه چې دا غوټه دلته کې یو غوټی دې مرۍ سره د غوټې او د سینې په دې میانځ کې حلال کې. خو خیر که د غوټې نه مرۍ طرف ته خولې طرف ته برم حلال شي نو مردارېږي نه، خو بهتره دا ده چې د غوټې نه لاندې حلال شي، نور که د غوټې نه برم یې مردارېږي نه. خو یاره درې رګونه به خامخا پرې کې، څلور خو دي څلور، خو که درېم پرې شو نو پروا نشته، نور څلور به پرې کې. څلورو کې یو هغه رګ دی چې دا ګیا پې دننه دي، ګیا والا مرۍ والا، یو هغه رګ دی چې په هغې سا والا ځي، دا دوه غټ دي، یو د سا دی یو د ګیا والا، او دوه د وینو غټ رګونه دي دوه، دا څلور. نو څلور پرې که که څلورو کې درېم پرې شو نو مردارېږي پې نه، خو سنت دا دی چې څلور به پرې کې، او څلور پوره پرې که که څلور دي پوره پرې نه کړل او هر یو رګ دي د نیمې نه زیات هم پرې کړو نو ګزاره پې کېږي. او څه به وې بسم الله والله اکبر، بسم الله والله اکبر، او که بسم الله الله اکبر هم خیر دی، خو بسم الله والله اکبر که یو کس حلاله نه کوي دویم یې ملګری دی د الله سره پې وړو که زه د سره ملګرتیا کوم دواړه به ګورې بسم الله والله اکبر وایي.
که یېرې شو نو مرداریږي نه، که دا بسم الله والله اکبر یې یېر شو نو مرداریږي نه، خو که قصدن یې ونه وي نو بیا مرداره شوه، دا به پې خامخا وی. او چې څوک قرباني کوي بهتره ده چې په خپله حلاله کړي، او که په خپله نه حلالوي نو چې چا په لاس حلالوي هغه ته به ووایي چې هلکه دا قرباني زمونږ د طرف نه حلاله کړه. ابه نیت وکړي، پړه کې به وي یا په خولې کې به وایي چې دا زه له دې ملګرو نه چې چا وکیل کړې ما یا چا راته سپارلې ده د هغې د طرف نه زه حلاله کوم، حلاله به وشي. د هغې نه مخکې خپل حساب کتاب وکړئ چې کوم ګڼ کسان او شریکوال او چې چا نه هم څاروي اخېستي، ګوره ډېر خلک ورته وایي زه پیسې به وروستو درکوو، دا ګناه ده، ناروا دي. دا خو ته زوی له واده نه کې، مستي خو نه ده، دا خو عبادت دی. دا ګورې ذهن کې واچوې، زه راوړه. ډېر خلک یې څاروي والي او پیسې بیا په کلونو په میاشتو بیا وروستو غوره کوي، ورپسې به ځې ولې غوښه یې وکړه، غوښه قرباني نه ده کړې، ده غوښه یې وکړې. دا خو ګناه ده، ګناه ولې کې؟ یاد وساتئ خپل حساب کتاب به مخکې فیصله کوئ، او چې چا نه دې څاروي واخېستو پیسې به مخکې ورکړې. د زوی له خو واده نه کې، او نه خو ته سنت د زوی د سنت چې هغه له څار ویلې، او نه حقیقت ده چې ګنیزه بس یو غاړه پې نه، خو د خدای حق دی. نو پیسې به باقاعده پوره مخکې وله ورکې چې حساب کتاب چا نه دی اخېستی، هغه سره خپله قصه خلاصه شي، او خپل منځ کې به حساب کتاب خلاصوي. دا خو د قربانۍ متعلق اصول او قاعده شوه. سرمن به خرڅوی نه، سرمن خرڅول ګناه ده. ګورې زمونږ ډېر خلک وایي سرمن خرڅه کړه، خرڅی کې او بیا پې د اختر کې خپله یارانه دوستانه پالي او د اختر مبارکۍ پې پالي. خرڅه کې هلته کې خورده راشي، ها دا د اختر پیسې والا، هلته یې خور راشي، دا د اختر پیسې والا، هلته د بل ګاونډي ماشوم راشي، دا د اختر پیسې. دومره سخي نو مخکې ورکه که نه، نورې ورکه که نه، پردې حق ورکې. نبی علیه السلام فرمایي حضور پاک من باع جلد اضحیته فلا اضحیة له، چا چې د قربانۍ سرمن خرڅ کړه قرباني ونه شوه، بلکل به نه خرڅوي. ابه خیراتي چاله ورکې، مدرسې له هم ورکولی شي، خیراتي نغده سرمن مدرسې له ورکه، غریب له ورکه، بې کسه له ورکه، بې سوکه له ورکه. د جومات امام دی دی هغه له هم ورکو، مالدار له هم ورکولی شي او غریب له هم ورکولی شي. نغده سرمن کې دا نه شي چې غریب له ورکه، نغده سرمن هغه مالدار له هم ورکولی شي. زما وروڼو دا سرمن به چا له هم خرڅوی به نه، خیراتي به او که دې خرڅه کړه نو پیسې به غریب له ورکوي، مالدار له نه شي ورکولی. نغده سرمن مالدار له هم خیراتي ورکولی شي، خو چې د یو ځل خرڅه کړه نو بیا به پیسې مالدار له نه ورکوي، چا له به ورکوي؟ غریب له. او قصاب له به خپله اجرت ورکوي، سرمن به ورته په مزدورۍ کې نه شماري، دا خو ته مزدورۍ کې ورکوي، داسې به نه کوې. قصاب باندې دې حلاله وکړه نو بعضې خلک قصاب باندې حلاله وکړي نو بیا ول لږه غوښه ورکړي همدا واله، هغه موی ما ګاونډ دې ته راشه نو څه به وکړمه، څه به جوړ ټول کوم. قصاب تا له مزدوري وکړه نو ښه په عقیده خپله پیسه وله ورکړه، مخکې ورسره جوړه وکړه چې څونه بالې، یا وروسته ورسره بیا ورکوې نو څونه دې کېږي ورکوله. خیراتي غوښه ورکوې ورکړه، غریب سړی دې ورکوه، هسې هم خیرات دی ستا، غوښه وله ورکړه. او قصاب دې هم داسې نه کوي چې بې تپوسه ځان له غوښه بېله کې وړي، نه نه نه، داسې به هم نه کوي. هغه دې هم تپوس وکړي لکه لکه غوښه وړم به ټوله. ولې بعضې قصابان غریبانان خپل وسې نه کوي، بعضې خو ښې ګزاره کېږي، بعضې غریبانان خپل وسې نه کېږي، نو هغه له به په اجرت کې سرمن هم نه ورکوي او خپله مزدوري به ورکوي. وله ګورې تا ګاونډي دی ابه غږ نه شي کولی، ته ظلم ولې کوې؟ او باقاعده غوښه وله خیراتي ورکړه، نورو له ورکوي نو ورکړه. بیا چې ګڼ شریکوالي نو غوښه به تقسیموي، خو په داسې طریقه به تقسیموي چې زیاتې کمې را نه شي. ګول په څوک نه په څوک ګناه د سود ته جوړېږي. باقاعده غوښه به په تله تقسیم کړي. او بیا زمونږ وطن کې خو یو ښه طریقه ده چې یو کس ته وي خوامخ کا دا د چا او دا د چا چېړو څه مسله پکې جوړوي. بعضې خلک څه چل کوي ګڼه کې چې قرباني وکړي، هلکه وایي دا خپې پکې نیا مې ناجوړه ده او دا خپې پکې زما، نور وایي ښځه ستا شوې نو د هغې دړه نه یو خدای خبر خو غږ نه کوي غریبانه. بل وایي زما هغه نیا چې دا غم ناجوړه ده، نو نیا دې دې ورځې ته بیماري راوړې ده ناجوړه ده، نو بازار کې وله وانه کړ. ګناه ولې کوې؟ سوال ولې کوې؟ سوال کوه مه ګناه کوه. په یو شان تقسیم کړې، یو شان. او یا د سره چاله خیراتي ورکړې، سر یو شان تقسیم کا، یو شان چې ټولو ته یو شان غوښه ورسي، پای کې مازغي اووه ځایه کېږي نه، درې ځایه کېږي نه، نو خلک یې سره چاله ورکړي، د سره خیراتي ورکړې، خو چې د ټولو پرې زړوي. یو راشي هله شابه کور کې روژه نیولې ده او د اینه راکړه چې روژه پرې ماته کړو، نه 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 نه، روژه نشته، ښه روژه نی، دې ته امساک وایي، نیمګړې روژه پښتانه ورته وایي. نبی علیه السلام فرمایي چې د قربانۍ په ورځ باندې د سار نه چا خوراک ونه کو او د قربانۍ په غوښه دې خوراک وکړي.
او خدا ده چې په اینه باندې دی ماته کی نو هغه خدا ده چې په اووه ځایه تقسیم کی یا شپږ کسان تقسیم کی هر کس پر حصه کور دی اوسي بیا که نیه خوري او که تروري خوري او که ببویه خوري او که بیبیه بیا د هغوی خپله غوښه بیا غوښې څه طریقه ده غوښه ټوله ستا ده که دا غوښه ټول هم ساتې چالی نه ورکوې نو خیر قربانۍ ته پرې نقصان نه رسېږي خو بهتره دا ده چې درې ځایه کړي یو ځای ځان ته پرېږدې یو غریبانانو رشته دارانو باندې وویشي او یو غریبانانو خلکو باندې ویشتې په میلمې هم خوړی شي چاله دعوت هم کولی شي چې راشه دعوت دله کوم استیک ته که ټوله ساتې ما ته پته ده چې تاسو یې ربیع الاول ته رسوئ زر باندې پوهېمه ما ته پته ده د ربیع الاول خیرات دي که نه د ربیع الاول نو اوس خلکو وله دا لویه فارموله جوړه کړې ده وی دا برکتي غوښه ده برکتي نو مونږ یې ساتو او ستا پیسې مردارې پیسې ډېرې برکتي وې چې غوښه برکتي شوه دا خیر دی که ساتې ګناه پکې نشته فرج کېږدی نو ګناه پکې نشته ما ته پته ده چې دې وخت به فرجونو والا سم راشي زه د دې نه خبر یم ساتې ګناه پکې نشته خو بهتره طریقې دغه ده دعوت چاله وکړه خیراتي په خلکو وخوره په خپله وخوره په بچو یې وخوره دی د غوښو متعلقه طریقه کار دی او یو خبره بل هم درته وکړم ادا چې منډی کې څاروی والی که نه نو منډی کې د منډی هغه خپلې پیسې ورکوې دا خو د هغوی کرۍ ده دا خو هغې غریبانانو د حکومت نه په کرۍ ځای اخیستی دی او د هغې خپله کرۍ ده نو ولې هغه پیسې نو ورته وایي دا لکه مازدیګر به کور ته پیسې دروړو اولته به څاروی راکړې نو جوړه دې په منډی کې کړه نو دا د منډی پیسې دې ولې غواړي خو منډی والا هم ظلم نه دی پکار چې په نورو ورځو کې جدا ریټ او په دې ورځو کې جدا ریټ دا ظلم هم نه دی پکار او بل منډی والا دا ظلم نه دی پکار د هغه کاري هغه ځای کې کېږي چې کله منډی ته داخل شي دوی په لارو کې ورپسې په موټر سایکل وګرځي نه لار خو ستا نه ده ستا خو د ځای کری یلی لار ستا ده څه چې ته د هغې کری یلی نو ستا خو هم ظلم کوي اوس زمونږ خلک هم ظلم کوي د قربانۍ د څاروي چې کم ځل دی او هم خیرات کوي چې کمې پلې دی او هم ورسره خیرات کوي او که چا د قربانۍ څاروي واخېست او پی کوي نو پی به ترې نه لشي علما لیکي یخې اوبه له په غولان اچوه نو هغې سره هغه درد ختمېږي او که نه بیا هم څاروي ډېرې چغې والې او ته ترې تنګ وې او څاروي ته هم تکلیف و نو ویله شه او هغه پی ورته بوره کې واچوه واپس یې پې وکړه خو دې په خپل استعمال کې مه راوله یو سړي څاروي د قربانۍ په نیت واخېسته چې زه پکې قرباني کومه او بیا وروسته پکې نور خلک شریکوي نو مکروه خو دي خو جایز دي شریکولی شي ها او که یو سړی واخېست په دې چې زه به والم که ملګري پیدا شو شریک دی کم او که پیدا نه شو نو ځان له به وکړم نو دا هم خیر ده که ملګري پیدا شو شریک دي کي او که نه بیا دې نه شریکوي نو دا خو زما ذهن کې د قربانۍ متعلق څه مسلې پې ډېرې دي نو دا ضروري بعضې مسلې وې هغه مې درته بیان کړلې رب العالمین دې په مونږه د قربانۍ د ورځې شپې په خیر تېوري کړي او الله دا ټول مسلمانان د دې جوګه کړي چې هر یو په خپله ځان له قرباني وکړي او چې چا ارادې کړي د الله دې قبول یې کړي چې څوک پکې بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي د چا کورونو کې پریشانۍ دي الله ته په خوشحالو بدلې کړي او الله تعالی د چا په کور کې چې ناچاقۍ دي بې اتفاقۍ د دعاو کې چې الله تعالی په اتفاق باندې بدل کړي الله په کورونو کې اتفاق راولي او خدای د اختلافاتو نه وساتي څوک هم وفات شوي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او چې کوم رنځوران دي الله دې وله روغ صحت ورکړي اخر وخت کې د خدای پاک په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول